الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورة الرعد مکی سورت تے په ترتیب د سورتونو کې 14 نمبر دی رستو د سورۃ یوسف نا او په نزول د سورتونو کې 96 نمبر دی نازل شوه دی رستو د سورۃ محمد نا. د دې سورۃ د مخ کی سورۃ سره ربط سورۃ یوسف کې مسله د توحید ذکر شوا په دلایل سره نو په دې سورۃ کې د دې مسلې وضاحت کړي په مثالونو سره. سورۃ یوسف کې نفی د شرک بالعلم ذکر شوی وا نو په دې سورۃ کې نفی د شرک په دعا ذکر کړي. سورۃ یوسف کې د صبر انجام ذکر شو دنیوي نو په دې صورت کې د صبر انجام اخروی ذکر کړي. مخ کی صورت کې اعلان د یوسف علیہ السلام په جیل کې ذکر کړو. په دې صورت کې د محمد علیہ السلام اعلان ذکر کړي. په دې صورت کې کثرت تنبیحات ذکر کیږي پس د دلائلنا. په دې صورت کې د شرک د وضاحت د پاره مثال ذکر کړي. په دې صورت کې د زړه د اطمینان د پاره علاج ذکر کړي. او په دې صورت کې بعد د رغت فرشتي تسبیح ذکر کړي. داود صورت نفی د شرک په دعا بالادله العقلیه. په دې صورت کې اول قسم دلائل په دې خبره ذکر کړي چې خالق لكل شيء هو الله. د هر څه پیدا کون کی یو الله. بیا ورپسې بدویم قسم دلائل ذکر کړي په دې خبره چې عالم بكل شيء هو الله. په هر څه باندې پوهه صرف یو الله دی. نو بیا بدلائل ذکر کئی پدے خبرہ چھ حافظ لکل شیء هو اللہ. دا ہر سے حفاظت کون کی یو اللہ. بیا بدلائل ذکر کئی پدے خبرہ چھ متصرف پا ہر سے یو اللہ. دا سلور قسمہ دلائل خالق لکل شیء هو اللہ، عالم بكل شيء هو الله، حافظ بكل شيء هو الله، متصرف في كل شيء هو الله.
د دې دلایل او نتیجه به ذکر کوي سوار لسم آیت کې چې کله خالق الله دی، عالم الله دی، حافظ الله دی، متصرف الله دی، نتیجه به ذکر کوي له دعوت الحق. نو یوازې الله تبارک مدد سے چلی وي، پکار به یوازې الله لکه. بیا د شرک د پاره مثال ذکر کړي چې څوک بل چاته را مدد چغي وي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د اوبو په غاړه ناست دی او اوبو ته چغي وي چې اے اوبو راشه، اے اوبو راشه. اوبه نشي راتلې نو غیر الله نشي راتلې. بیا به دلایل شروع کی چې مربی لكل شیء هو الله، د هر چیز مربی الله دی. نو سماره دلائل بوله ذکر کی چې قل هو ربی لا اله الا هو. نو بیا دلائل چې حافظ لكل شیء هو الله. دا دغون صورت خلاصه شوا. الف لام میم را. اول د صورت کې ترغیب ال القرآن. تلک آیات الکتاب، دا آیتونه د کتاب دی، دا قرآن دا چې بیانیږي دا آیتونه د کتاب دی. والذی انزل الیک من ربک الحق، او آیا چې نازل شوی دی تا تر طرف د رب ستانه حق دی. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن زیاد د خلقونه ایمان نه وروړي، اکثریت ګوري ایمان نه وروړي. ښا ذهن کې دا معیار کېدا وا چې اکثریت ایمان نه وروړي، اکثریت نه پوي. نو په اکثریت باندې اعتماد مکوا. الله الذي اوس دلائل شروع کو او دا ډیره مزه کوي. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. او تاسو دې دلایل تخیل کوي د انسان د عقل داسې اولی رولی وی بر اسمان ته وګورا، کته زمکه ته وګورا، مخامخ غرونو ته وګورا، دریابونو ته وګورا، وریځو ته وګورا، نزان ته وګورا، چې دا عقل حرکت کې راشي. او چې کله دا عقل په حرکت کې راشي نو انسان ته بیا معرفت حاصلېږي. الله الذي الله دی اغذات رفع السماوات بغیر عمد ترونها، چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد ترونها، بغیر دستنو نه چې تاسو یې وینئ. بغیر دستنو دا دون بلند و بالا آسمان دا دا اللہ دا قدرت یو عظیم شاکار دے. ثم استوى على العرش، ثم استوى بے استوا کړي د په عرش باندې، بیا مستوی د په عرش باندې. الله اکبر کبیرہ. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله اغزاد دې پورته کړی دي اسمانونه بغیر دستنو. ځکه غشاعر ویا تفسیر ابن کثیر دلته اشعار لیکلي دي او دا د زید ابن عمر بن نوفل اشعار دي. وانت الذي من فضل من ورحمه، وانت الذي من فضل من ورحمتنا بعثت الى موسى رسولا مناديا. یا اللہ تا پخبل فضل و رحمت بعثت الى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا. تا موسى پیغمبر اولیگلو تا ورتوی ربا چې فذهب وهارون فادعوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا.
چې لړشه اے هارون ته او موسی او دواړه الله تعالی تر اوبل فرعون الذي كان طاغيا او فرعون ته لګوای سورته وای وقولا له هل انت سويت هذه اسمان تا جوړ کړی اے فرعون وقولا له هل انت سويت هذه بلا وتدن حتى استقلت كما هي وقولا له انت رفعت هذه فرعون تویدا تا پورته کړی دی بلا عمدن او فوق ذلك بانيا وقولا له هل انت سويت وسطها منيرا اذا ما حبك الليل هاديا وقولا له هل انت سويت وسطها لديدا میستا برابر کړی منیرا رڼا کوونکې اذا ما جنك الليل هاربا چې کله شپشي او کل رڼا روخیږي وقولا له من يرسل الشمس غدوة فرعون نه تاسو کې سار د انور سوک راخیږي ويصبح ما مشت من الارض زاهيا وقولا له من انبت الحب في السرا پدیز خورنا دا دانی سوک را زرغنیا ويصبح منه العشب يحتز رابيا او دا فصل پوکشی ويخرج منه حبة من في رؤوسه وفي ذاك آيات لمن كان واعيا نو الله الذي الله دے آغازات رفع السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه بغیر عمدن بغیر دستنو چې تاسو وینئ ثم استوى على العرش به استوا کړی د په عرش باندې وسخر الشمس والقمر تابع کړی د نور او سپوږمۍ کل یجری لاجل مسمى او هر یو چلیږي په وخت مقرر وګورئ نور او سپوږمۍ داغي چې کوم ډیوټي دا پای کې کمې نه کوي ښا یدبر الامر تدبیر کوي الله د ټولو کارونو د تمام عالم انتظام کوونکی دی الله دا نه چې قطب دی او غوثان دی او قطبان دی او دونیم کلندران دی او دا نظام چلی نه دا نظام چلونکی یدبر الامر تدبیر کئی دا ټول کارونو یفصل الآیات جدا جدا بیانی دلائل لعلکم بلقاء ربکم توقنون دید پارا چتاسو و ملاقات در رب باندی یقینو کے وهو الذی مد الارض او اللہ دی آغازات راخ کلی دا زمکے راخ کلی دا بیا سیزدانان تحقیق کئی د سیزدانانو دو ډلې وي یو ډله هغه وی د ازمکه ساکنه ده او نور او سپوږمۍ کل یجری دا چلیږي او ازمکه ساکنه ده د سیزدانانو یوې ډلې ویل چې نظمکه متحرکه ده زمکه حرکت کوي او نور سپوږمۍ دا په خپل ځای باندې ولاړ دي دا خبرم صحیح نه ده د یونان یو حکیم تومالیس ملتوی داغه نظریه دا ده د سیزدانانو په دې کې اختلافات دي او بس خپل مفروضه پیش کړي نو د یونان د حکیم تومالیس ملتی داغه نظریه دا و چې دا اوبه دا مفرد دي او پدې کې ترکیب نشتا نو بیا 3000 کال بعد سیزدانان ډېر موده په دغه باندې دغه نظریه وا بیا بل یو سیزدان راغې پاونډس هغه ثابت کا چې نه دا اوبه مرکب دي دی اوبو کې اکسیجن دی او هایدروجن دی دا H2O فارموله ده نو ډېر موده
پاغي باندې سیزدانان روانو بیا ورلا پاونډس راغی وي نه دا د H2O نه اوس د H2O والا نظریه د وبو بارکه چلیږي کله چې دا لاؤډ سپیکر راغی دا 1927 عیسوی کې 1927 کې دا لاؤډ سپیکر ایجاد شوی وو د دې بارکه سیزدانانو کې اختلاف وو چې په دې لاؤډ سپیکر دا کم आवाज راځي چې دا اصل आवाज دی او کانا نو هغه وی دا اصل आवाज نه دی دا صداي بازگشت دی نو کڅوکا ډیر لري اولاړي د امام आवाज نوري صرف د لاؤډ سپیکر आवाज اوري نو دی پس اقتدا جایز نه ده دا خو ته لاؤډ سپیکر پس اقتدا وکړي دا نو چې بیا وروسته سیزدانانو تحقیق وکړو نو دا اصل आवाज دی आवाज خدای دا اصل आवाज دی دا لاؤډ سپیکر خو صرف आवाज اوچته یو کمایه نو پدې د سیزدانانو پدې مفروضو باندې ابتدانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فتوا ورکړې و چې لاؤډ سپیکر والا پسې مسکول جایز نه دی خو به د دین رجوع کړي دا او زمون تبلیغ والا مرکز والا دریون هغه اوس پورې د مدنی سے په فتوا چلیږي غدا فتوی نه رجوع کړي دا تاسو ګورئ په اجتماعاتو کې هغه تلاوت په لاؤډ سپیکر باندې نه کوي نو دیکھ کې حسبدیت پکې نشته خلک قرآن تلاوت نوري مکبرین الله اکبر کوي خدای خپل یو صوت د چیرې دا د پیغمبر د زمانه سره مشابهت دی و ټیک دا خو دا ایجاداتم الله پاک مونږ او تاسو تراوست دي د دینم پیدا غستل پکار دي کل یجری لاجل مسمى وهو الذي مد الارض او الله دې اغزاد راخلې د زمکام وجعل فيها رواسيا او ګرځولې دې پدې کې پاخه ورونه وانهار ونيرنا ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعل فيها زوجين اثنين ګرځولې دې پدې کې جوړې دوام یغش الليل راسا اوشپی او رستا اگورا یغش الليل اغندش فرستا ان فی ذالک لآیات یقیناً پدے کے ډیر دلائل دی لقوم اغا قوم دا پارا یتفکرون چه سوچ نکار اخلی ودالا سا وفی الارض قطع متجاوراتا وفي الارض پزمکه کې قطع ټوکړي دي متجاورات نږدې د یو بل پګاون کې مختلف وندونه دي وجنات من اعناب او باغونه د انګورو وزرع فصلن تا وګورا ونخيل سنوان او اغا کجوری سنوانون ډیرو سانگو والا وغیر سنوان او جدا جدا بے سانگو وکجورو تا اگورا نو اصلونو تا اگورا نو انگورو تا اگورا یسقا بماء واحدا پا یو قسم ابو خڑوب کیگی خوا یو قسم ابو دی میوے جدا جدا غلی جدا جدا ونفضل بعضها على بعض في الاكل غروال ورکو من بعض لرپ بعض په خوان کې خوندونه جدا د بعض خوان اعلا د بعض غیر اعلا ودادل چا کړي سړیا ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې ډېر دلایل دي لقوم دفار د هغه قوم یعقلون چې د عقل نه کار اخلي وَإِن تعجب اے پیغمبرہ کت تعجب کے چی دی انکار کئی دا توحید نا وَإِن تعجب کت تعجب کے چی گور دی دا قدرتون والا بادشاہ نمانی نو فعجبن قولهما دیر دا تعجب دا فعجبن اے فضو عجبن تعجب والے دا خبر دا
اذا كنا ترابا چې باز بعد الموت نه مني چې مونږ به دوباره څنګه راپورته کیږو تاسو په اول ځل چا راپورته کړی په اول ځل چا راپورته کړی چې تاسو لا وایي چې مونږ به دوباره څنګه راپورته کیږو وان تعجب کته تعجب کې د دې دا انکار چې د توحید نه کوي نو تعجب والے دا خبره ده چې دی وای اذا كنا ترابا چې کله مونږ شو تراب خوري ائنا لفی خلق جدید آیا مونږ شو په پیدائش نوې سره اولئک الذین کفروا بربهم اولئک الذین دا هغه کسان دي چې کفر کړي د خپل ربنا و اولئک الاغلال دا کسان توقونه وي وسټونو د دې کې و اولئک اصحاب النار او دا کسان دی جهنميان هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه یا ويستعجلونك بالسيئه او دی په تلوار سره غواړي تا نه عذاب مخکې د ایمان وروړونه وقد خلت من قبلهم المثلات او په تحقیق سره تیر شوی مخکې د دینا المثلات عذابنا شرمون کی لوی لوی عذابنا وان ربک لذو مغفرة للناس یقینا ستارب خاوند بخنه دی خلقو تا سره د ظلم د دینا وان ربک لشدید العقاب الله ذو مغفرتنم دے خو شدید العقاب هم دے سا عذاب والا دے ويقول الذين كفروا وای هغه کسان چې کفر کړي دي لولا انزل عليه آیه من ربه ولن نازلیږي دی پیغمبر ته معجزه د طرف د رب د دنا کومه معجزه چې مونږه غواړو چې مونږ لري د مکی دا غرونه ادا د دې نه ختم کی د صفا دا ډیره کې دي د سرو زرو کی مونږ ته په مکه کې د نیرونو تنظیم کی دی دا قسمه مطالبه کوله پیغمبر ته ورته وایا انما انت منذر وای کافران ولین نازلیږي پیغمبر ته معجزات طرف ددنا انما انت منذر تو الله نه تیار ورکون کی اے پیغمبرا ولکل قوم حاد او د هر قوم د پارا حاد پیغمبر دی وی هر قوم د پارا نو قادیانی وایز د دې قوم د پارا پیغمبر ما او دلیل د دې آیت د نسی ولکل قوم حاد لکل قوم سابق حاد د هر مخکنی قوم د پارا حادیو دا عادت مستمره د رب ذوالجلال دی یا ولکل قوم حاد انما انت منذر ير ورکون کی خودی پیغمبر خودی او د هر قوم د پارا یو رهنماوی چې هغه خلکو ته د دین د پارا رهنمایي کوي یا حاد په معنی د مطلق داعی سره هر قوم د پارا الله رب العزت د داعی انتظام کوي د داعی دعوت ورکون کی دلائل ذکر کا اڑنبے خبر یاد ساتے چی خالق لکل شیء هو اللہ دا ارس خالق اللہ دے اس دلائل عالم بکل شیء هو اللہ و ارس عالم یو اللہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ پوئیگی ما پا آغس باندے تحملو چې پورته کوي هر زنانا الله يعلم الله پويږي ما په هغه څه چې پورته کوي هر زنانا وما تغيظ الارحام هغه چې کمي رحیمونه هغه چې زیاتې رحیمونه په ګډه کې د هر زنانا ک نر د کمادا په هر څه پوي یو الله بیا ما تغیظ الارحام و ما تزداد څه مطلب یو مطلب دا په اعتبار د ولد سره یا په اعتبار د جزئی او د جسم سره یا په اعتبار د وضع سره
یا په اعتبار د ولادت سره لکه کما مودا یا زیاته مودا لکه د ضحاک بن مزاحم رحمت الله علیه بارک راضی چې دی سلور کاله مور په خپل وطن کې ګرځولې ښا او سلور کاله بعد چې پیدا شي کنه وی په شونډو باندې مسکا خاندل چې دنیا ته څنګه راغی خلک جاړي امام ضحاک خاندل لکه سلور کاله په عالم بطن کې تیر کړی وو نو وکل شیء عنده بمقدار او هر یو چیز د الله سره دی په خاص اندازه باندې او کته وی چې دا خو الټراساوند کې پته لګي نه الټراساوند کې خو الله پته لګي یو خدا د اسباب تحت شو نمبر 1 دویم چې کله سلور میاشت کې دی جوړ شو خبره ملائکو تم را ورسېده ملائکم لیکل کې چیرې کې سو نو لیکو څنګه ترتیب دی نو دا غینه پس الټراساوند پته لګی چې میل دی کې فیمیل دی دا اول نه دی پته ولګی کنه او دا الټراساوند کې دی دا پته ولګی کنه چې عمر به سو نه یو او دی بخی او که خراب بیا وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشهاده الله عالم دی پپټ او پخکارا الکبیر الله ډیر لوی دی المتعال او پورته دی سواء منکم برابر دي تاسو نه په علم د الله کې من اسر القول چې څوک پټکای وینا ځکه د انسان د پاره یو حالت د قول دی یو حالت د فعل دی څنګه می وی یو دی یو خبره کوي یو دی یو کار کوي انسان د پاره دو حالت دي یو حالت د قول یو حالت د فعل بیا حالت د قول په دو قسمه دي یو سر لکه ساتي یو جهر په خله وي او فعلم په دو قسمه دي یو د شپې یو د ورځې دلته دا سلور وړ خبره ذکر کړي څنګه می وی انسان د پاره دو حالتونه دي یو حالت د قول دی یو حالت د فعل دی حالت د قول په دو قسمه دي سر و جهر او حالت د فعل په دو قسمه دي د لیل او د ورځې په دې ارس عالم دی یو الله سواء منکم برابر دي تاسو نه په علم د الله کې من اغه څوک اسر القول چې پټه کوي وینا ومن او اغه چې ښکارا وینا کوي ومن هو او اغه څوک مستخف بالليل او اغه څوک ومن هو مستخف بالليل او اغه څوک چې پټیدون کې د شپې وسارب بالنهار او ګرځي درځي که د شپې سکار کوي که د ورځې سکار کوي که څه خبره په خولې راولي که کومه خبره لکه ساتي په دې ارس پوه دی الله نو له معقبات له د الله په اختیار کې دي معقبات نمبر په نمبر راتلون کی ملائک من بین یدیه روان دی ددنا او رستو ددنا د دې انسان نه مخ کې رستو ملائک دا د الله په اختیار سره راځي یحفظونه او حفاظت کوي ددا نو حفاظت کوونکی دی الله حافظ لكل شيء هو الله معقبات حدیث پاک کې مرادی یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنهار صد شپې ملائک مقرر دي شپې ډیوټي دا او صد ورځې بیا دی را یو ځکیږي د سار په موس کې او د مازیګر په موس کې ښا يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم یقینا الله لا يغير نبدلی ما آغا نعمتنا بقوم چې په یو قوم باندې کړی یا حتی یغیرو تردی چې دا خلق بدل کی ما آغا عملونا بے انفسهم چې لازم دی په دی باندې چې دی باندې کم عملونا لازم دی او دی آغا عملونا بدل کو اللہ تینا نعمت والی
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او چې کله ارادو کی الله یو قوم ته د عذاب فلا مرد لها نشتا واپس کوم کې غیلر اسوکا وما لهم من دونه موال او د بی دیلر سوا د الله نه سوک ساتون کې هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا او الله دی اغزاد یوریکم البرق چې خیب تاسو تبریخنا برق بریخنا دا پلک پلک پاسمان کې راشي خوفن د پاره د یری او د تمی یرا د تندر چې تکلاوډ نشي یارا تندر را پری نوزي نقصان نشي لپاره یرشي وطمع الک بریخنا رالا پلک پلک اسمان وبریخي دو وړي باران راځي ښا الک ډیر وخت شوه باران نو شوه الک اسمان کې وریځي خوري شو پلک پلک رااله تم پکې پیدا شي وینشئ السحاب الثقال پیدا کوي الله وریځي درنی وریځي الله پیدا کوي ويسبح الرعد او پاکی بیانی رعد فرشتہ دا دلیل نقلی من الملائکہ شخا دلیل نقلی من الملائکہ ذکر مفسرین وی دا رعد ملک مؤکل علی الصحاب دا غ فرشتہ دا چې په وریځو باندې مقرر دا یا بعضی وی دا رعد چې دی د ګړس ګړستم رعد وی صوت الصحاب ويسبح الرعد پاکی بیانی رعد فرشتہ بحمده بحمد اللہ سرا والملائکة او ملائکہ من خیفته دیرد اللہ نام ويرسل الصواعق اور علیگی اللہ تندرنا ويصيب بها من يشاء رسی دل رچال چوغوالی وهم یجادلون فی اللہ دی جگڑے کی پا توحید اللہ کی اللہ خدا دا کارون کئی وهو شدید المحال او اللہ سخت نیون کی ذات دے نو دلائل ذکر کو خالق لکل شیئن هو اللہ خالق د ارس د الله اسمان ته وګورا و بغیر دستنو دا چا دی ودرولی نو نور ته وګورا نو سپګمه ته وګورا نو مد الارض وزمکی ته وګورا وجعل فيها رواسيا نو غرونو ته وګورا نو نیرونو ته وګورا ومن كل الثمرات هر قسمه میوه ته وګورا نو نور ته وګورا شپې ته وګورا نو رس ته وګورا وفي الارض قطع متجاورات مختلف وندونو ته وګورا د انګورو باغونو ته وګورا فصلونو ته وګورا نو کجورو ته وګورا نو ودالا خالق د ارض دی الله نو عالم په ارض دی الله الله يعلم ما تحمل كل انثى بغید کې د هر زنانا ک نرد ک مادا په هر څه په یو الله نو حافظ د ارض دی الله متصرف د ارض دی الله چې دا ارض کوم کې دی الله نو له دعوت الحق خاص د الله بلنا حق بلنا دا مصیبتونو کې الله کرا مدد دے والا نتیجہ ذکر کہا سونا زبردست کتاب دے تا تا ذہن سازی کئی اے داکارم اللہ کئی داکارم اللہ کئی نو اولی را مدد چلوے زوانا چگوے اولی دا چگوے چھ مدد کن یا معین الدین چشتی اولی داوے چھ پلانکی رو رسی اور مدد شاہ لہو دعوت الحق خاص دا اللہ بلنا حق بلنا دا او مثال سر وضاحت کیو سب والذین یدعون من دونه او آغا کسان یدعون چرا بلی سوا دا اللہ نا بل سوکا دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا چی سوک چغی وی نو لا یستجیبون لهم کبلوالی نشکولی دیل دا حصہ الا کباسته کفه الالمام مگر مثال داس دے مگر
د خورون کی د خپل ورغو د لاسونو ال الماء په طرف د اوبو ليبلغ فا چې وبد د خلی تر ورسی وما هو ببالغ ندی رسیدون کی وبد د خلی تا څوک چې د الله نه علاوه بل چا تر مدد شچغي ویا چې څوک ویا پیر پنه کې را ورسه یا کاکا سے برا ورسه یا علی مدد اے علی تر ورسه دام ګوري ناکاره ناره ده کما ناره چې یا علی مدد چغي وای کنه اغي سره به مینه محبت لکه نه ساتي غلطه عقیده شو یا علی مدد والا غلطه عقیده شو اکته وې څخه کارونه کوي نو مړ ابو جهل خانه کعبه جوړ کړي و ابو جهل خانه کعبه جوړ کړي و کنه الیک ابو جهل دی اجیانو ته ستوان ورکول او بی پسکله نبی ابو جهل سرم همدردی کوا ابو جهل ډیر خسړی وو الله دې غری کې رحمت کی نا الله دې نور په قهر او غضب باندې ککړ کی عقیده غلطه وا د یا علی مدد والا عقیده هما صدا دار سړی نشي ویلې ښا چې په قران نه پوهه کنه دی یا علی مدد ته غلط نشي ویلې د بیان پړل کې همدردی نو دا دن نډړ علاج دیو کا کنه کله به علاج کې نو مثال دا سیدی چې د الله نه علاوه بل چاته سو کراور سے ګرا مدد چغي ویا الا کباسط کفه ال الماء قران اصلاح کوي خو چې سو خپل اصلاح کوي خو چې نه پدې کې عصبیت راغلی تعصب زما تنظیم داسې او زما مشران داسې نو زم په اغلار روانه ما دیش متنن کار خراب کړي دي الا کباسط کفه ال الماء مگر خورون کې د خپل لاسونو په طرف د اوبو چې دا اوبه د خلی ته راورسي الله وی اوبه د خلی ته نشي را رسیدي نو د الله نه علاوه دل پیران ملنګان بوتان درگاہونه باباګان دا امداد ته نشي را رسیدي نو اخر کې په قران فتوا ولګولا تعالی خو بخخ کاری چې یا پیر بابا یا کاکا سیب یا علی مدد الله وی وما دعاء الکافرین چې دا الله نه علاوه بل چا تر مدد چغي وی دا الکافر دی سره دا خو تعالی الکافرین وی تو سم په نه پويږي الله د مثال ذکر کا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال تبا په عقیده باندې چا سره کمپرومایز نه کې دا غلط عقیده ده او کستا بیان د داسې د شرک والا سره اغه مینا محبت او داسې زنا نو بیا خو انکم اذا مثلهم بیا خو تم د دې مرګري سړیا بیا خو ستام غلط عقیده ده وما دعاء الكافرين الا في ضلال او ندبل ند کافرانو مگر پتبای کرام ولله يسجد من في السماوات والارض خاص الله له سجده کوي هغه مخلوقات چې پاس مالونو کې دي او پزموکو کې دي طوعا وكرها سوق برزا او سوق بزور وذلالهم بالغدو والآصال او سوری دائی سبا و مازیگرا دا ټول الله له سجده کیا نو اے دا الله مسلمانانو بندگانو چې دا آیت چا وریدو هغه باندې یو سجده لازم شو سجدهو کې بیا ښا قل من رب السماوات والارض اوس بیا دلائل پدې یو الله دی مربی یو الله دی قل من رب السماوات والارض قل هو يا اے نبی علیہ السلام سوک دی رب د اسمانونو د زمکو قل تورتو الله چې الله رب دی نبی دا نور مددګارانو لري نشي الله نه علاوه ولغه سره امداد کول ختم شو قل تورتو یا افتخستم آیا نیسے تاسو من دونه سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران تاسو نور مددگاران نیسے دا اللہ نا علاوہم لا یملکون لانفسهم چه اختیار نلری دا پارا دا خپلو زانونو
اختیار نه لري د پاره د خپل ځانونو نه د نفع او نه د نقصان ځان ته اختیار من نه دي نو طالب سوي ټکر درکوي قل تورته وایا هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی ړوند او لیدونکي آیا برابر دی کافر او مومن آیا برابر دی مشرک او موحد ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیارے اور رڼا نجی نا 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 یا جعلوا لله شرکا دی اگردول اللہ لشریکان پس وجہ خلقو کا خلقی ہی اغیم سے پیدا کری پشان دا پیدائش دا اللہ چی سنگ انسانان پیدا کری دا بوٹی ونی غرونا سمندرون پیدا کری دی نو دا دی چی دا اللہ سر شریک گرزولی اغیم دا سی سا کرشمیشتا جسے پیدا کری نو دی مشرک باندې خبره گرده وڑا شوی دا شرط دا یو غرخم زمون دی درگاو دی بوتاو دا پیدا کری دی نو راشا دی خپل بوت تا بسی جدا کوما که دا سی سکڑی نو بیا سعید ازا نو دا سی خم ندی کری ام جعلوا لله شرکا آیا دی اگردل اللہ لشریکانا خلقو دی سے پیدا کری پشان دا تخلیقاتو دا اللہ نو پتشابه الخلق علیہما نو گڑوٹ شوی تخلیقات پا دی باندے نو تورتوایا نجی نا 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 اللہ سنگ دا مشرک پا مقصد پیڑی دی قل تورتوایا اللہ خالق کل شے اللہ پیدا کون کی دا عرص دے دا عرص پیدا کون کی یو اللہ او خبر امنے وهو الواحد اللہ دی یکی یو ذات خالق کہ نمنے القہار زورور ذات دی برے انزل من السماء ماءن اس وضاحت کی پا مثال سرا دا یو لسم دلیل عقلی دے پا زمن دا مثالون سرا دا حق او دا باطل چی حق ثابت او باقی او باطل ختمی دن کی تفسیر ابن کثیر ذکر کئی آیت کی مثالون دی دا حق چی غصپا اوبدی او دویم خالص سونا خالص جواہرات خلق دا دی سونینا دا اوبونا پیدا اخلی او دا باطل مثال دا اوبو دا پاس دا غزگ دے او دا باطل مثال دا پس اغا سونا چی اغا وی لکیگی او دا اغی دا پاسا کم گیلٹ وغیرت نلکیگی دا باطل مثال دک دا گیلٹو دے دا باطل مثال دک دا زگ دے دلتا با دک دو مثال ذکر کیا انزل من السماء ماء راوری دا بارین باران اللہ دا بارین باران راوری دے باران سرا دا سی دا نیرون راشی باران شوروشی سیلابون راشی دا سیلاب دا پاسا زگی خوا او دارنگی داغی دلان دی صفا اوبئی نو اللہ تبارک و تعالی دا قرآن او سنت دا دین دا وحی داغی راورول شورو کی داغی بارانو کی نو سنگ چی علتا پا سیلاب کی زگی نو دارنگی دلتا با هم زگ را پورت شیخا خالصی و ببمی خو زگ بمی انزل من السماء ماء راوری اللہ دبارین باران مثال دا حق پشان دا خالصی اوبو اگر کی لگیا او دا باطل مثال پشان دا زگ اگر کڈیری یا معبود حق پشان دا اوبو دے پا منفعت دائمہ کے چکم حق ذات دے سنگ چی دا اوبو پیدے ہمیشہ دا آغا حق ذات پیدے ہمیشہ دارنگی معبود باطل پشان دا زگ دے زگ کے اس پیدنی پا دی آیت کی دا سو سیزنو تذکرہ دا یو دا خڑو اوبو سیلاب کی خڑی اوبراشی
سیلاب ختم شي خالصی اوبه پاتې شي ماء ابیض سپینې اوبه پاتې شي دریم پدې کې د زبد تذکرہ شوی د زبد زت ته وایي او دارنګي دلته د سرو او د سپینو تذکرہ شوی دا د زرو د کالو چې کله د توحید आवाज پورته شي په هغه علاقو کې چې التا د خلکو عقیده ګندوي نو څنګه په باران او سیلاب کې دا دوړي اول پورته شي نو دارنګي ته چې आवाज پورته کی دوړي به پورته شي دوړي आवाजونه پتوي د قتل انتظامات پراپګاندا دعا نه مني خیرات نه مني حیات الانبیاء نه مني دا دوړي به پورته کیږي چې حق بیانې ښا دا دوړي به پورته کیږي الله اکبر کبیره دغه خړی وبو په سیلاب او باران سره خړی وبراشي دا خړی وب چې دی کنه دا د باطل پرستو میټینګونه الکه څنګه به خلک د درس نه منکو او دغه خالصي وبو دا بستاغه بیان د قران ښا دا به د قران بیانې دا پزمکه باندې پاتې شي دارنګي هغه کالی هغه به پاتې شي هغه زګ به ختم شي د کالونو به خلق پیدا اخلي دک زګ ناکار پتو والا دغه دړو والا دا به ختم شي او خلق به بیا تانه پیدا اخلي د خلکو بچي به تانه پیدا اخلي بیا په میدان کې به دا پاتې شي الله اکبر کبیره ډیر زبردست مثال الله ذکر کړي انزل من السماء ماء راوري الله دبرین باران فسالت ابي اوديه الگاډي خړونا کنده بقدرها پخپل اندازې سرا ثوابيوال وته الگاډي وي مونږ ورته دریابونه سو وته کنده وي بقدرها پخپل اندازې سرا فاحتمل السيل پورته کی دا سیلاب زبدن زګونا رابیه اوچت کتا سو خیالي دا زک تک سپین سپین ښکاری او سم ډیر ښکاری د لری زینا و چې نږدې ورشي او اسه وته داسې کې نو سم پکې دي دلته دا مثال ذکر کو کنه د باطل پشان مثال د سره د زګ دی ورپسې صورت کې برازي د باطل مثال پشان د مړغونی د بوټي دی دا رب ځان سره یا ساته کې زما خیال کینو دلته دا مثال ذکر کو التب اغه مثال ذکر کای دک زګ دا د ساری دوالنی لک سات د پاري باطل دا بدل لک سات د پاره او چغیږي بیا بني بیا به نه ویلي سپتوی مطوی بولگی چیلنجونه میلنجونه بیا بسم نیا اگا شیخ حاکی صاحب حافظہ اللہ شیخ عبدالجبار صاحب اگا لی کی پخپل تفسیر کے وہ سپینی پگڑے دا مولایانو وینم چی نزدے ورشم دا دریاب زگو خیجی زویم دا خکولی پٹکی دی قرآن با بیانی سنت با بیانی چی اگورما غم دا کور ڈوڑے تا مخ کے کٹتا خطی یعنی که دا خود دریاب زگو چرته د قران د درس مرګرتیا دی او نګه یو ځای کې به د قران درس کیږي درس قران به تب خلاف کې او کله کله پکې پدیم خلاف کوي خلق به تیار کی چې لګه زمون په دې جمعات کې درس قران مقرر شوی دی یو افتبې پینځرزي به ملمانه برازي دې مرګري را جمع کی الکه تاسو پکې یو سی روزي د لړ شیخه لکه د قران نه ولې خلق منګي الله اکبر کم دې چې د قران درس کیږي او څوک هم کوي دا نه چې زما د پټې نه به ته به درس ته زما چې زما د پټې نه نو ته به نه دا خو بیا عصبیت شو دا خو ته قران ته نه دی پټې کې پټې ته ځي دا شی ګور ډیرو خلکو کې را جمع شوی ښا بلکې اکثریتو کې دا را جمع شوی چې کوم ځای کې څوک هم د قران کریم درس کوي هغه ته ځي
کاغه د جمعیت مرګري د قران درس کوي کده جماعت اسلامی مرګري د قران درس کوي کده حدیث مرګري د قران درس کوي کده اشاعت مرګري د قران درس کوي کینه ورته په قران کوي قران ته نزد کوي دا خبره ده او متاع فاحتمل السيل زبد الرابيه هغه تن چې په قران کوي ګورخه اوس یو سړی په قران نه پويږي او لګیا دی دې کې مقدر وروته دې کې مضاف الیه دی خواړو او تا چلو شو شانی نزول دارنګیو منډوي او ګوته په ګرځوي او په زنانو کې خدا سیز دی وی الته کې باجی ګل لګیا دا نور ته ګوته په ګرځوي سدي پاکستان کسو پکېونه بس هغه ګړه ګړه کوله او دوره ختم شو کجوري به تقسیمي یعنی که د قران هزار مون هوي یو ټکی باندې ځان پویا کوا فاحتمل السيل زبد الرابيه نو پورته کی دا سیلاب زګونه اوچت دا یو مثال و مما او دا اغسنا یوقدونا چې دی ګرمي اغیل رف النار فور کې ابتغاء حلیتنا د پاره طلب کولو د کالو او متاع یاد سامان زبدن داغیم زگ دی پشاند دی کذالک یضرب الله الحق والباطل څنګه چې غسونه ویلی شو داغینه غزګ روته ختم شو دک سونه دا وګورا زرګر کاکا ته میخکی جوړ کو وګورا زرګر کاکا ته نه ټیکا جوړ کا وګورا زرګر کاکا ته نه بنگړی او غتمی جوړی کی خلک د خایس د پاره استعمالي نو تکتب ټینګ پاتې شوی ازانه دې زګ جوړ نکو کته ټینګ پاتې شوی کلک پاتې شوی تا نه بخلک په دیوالی او دنیا کې بستانه خیر خور شي کذالک یضرب الله الامثال دارنگی بیان یالله مثالنا للذین استجابوا لربهم للذین د پاره د کسانو چې منلې دی حکم د خپل رب الحسنا خیس د بدل بیا والذین لم یستجیبوا او هغه کسان چې نه دی منلې حکم د خپل رب نو لو ان لهم که چرته شي د دې د پاره هغه چې پزمک کې دی ټول و مثلو پشان داغي ور سره نور فدیه ور کی باغې سره نو ما تقبل منهم قبول بته نشي اولئک لهم سوء الحساب اولئک دا کسان دیل د ناکار حساب و مأواهم جهنم زید ورتلو د دی جهنم دی ډیر بد زید تیار شوی افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى آیا هغه څوک چې پوهیږي چې دا قران د رب د طرف نه دی دا د ذکولو کتاب دی بل سړی د دې نړون دی دواړه برابر کې دي شي دواړه برابر نشي کېږي ها قران والا او د قران نه چې سترګې پټې کړي دا دواړه برابر نشي کېدي بعضی مفسرین وایي چې دا د دې انما انزل الیک من ربک الحق د دین مراد حمزه دی د نبی علیہ السلام تر او کمن هو اعما د دین مراد ابو جهل د دنوم دی عمرو ابن هشام دا ابو جهل سنوم دی عمرو ابن هشام د کنیت دی ابو الحکم حکم پیسلو والته وي دا د خپل علاقې غټ چیرمنو سو ابو جهل چیرمنو ها ابو الحکم معنی چیرمن پیسلی به د خلکو کولې دی یو ځکه ناستو نبی رسول الله والسلام را تیر شو پیغمبر ته کنزلی شروع کی لکه هډیر دا بد رد په دغه رد باندې حمزه خکار ته تلو لا دغه وخت رضی الله عنه نه دی چرته تلو خکار ته تلو واپسې کې چراتلو یو زنانه ور چاوین زوا اغه د ابو جهل دا کنزل اوریدلې نو اغه وینځه د حمزه ته وی چې حمزه یو خبره ده تکوما خو ما بچاته نه یادې
او دیخوا کتم چې څوک خوشته نه وایي ستا غرواره نه دی هغه را روانو نو ابوجهل ولا داسې کنځلې وکړي هغه وایي ښه اوس حمزه هم کافر دی خو چې درواره باره کې د کنځلو خبره واورېده وایي ښه سړی سخت غوسه شو او حمزه را روان شو مان سره خپله توره راغستې ده ابوجهل په ډله د مشرکانو کې ناست دی او ورتلو سره چې د سر نه ولا توکو کنه لوټکی په واړو سم اخلو کې په حمزه سے چلو شو یعنی که هغه دا سړی خو زموږ د خپلې پاټۍ سړی دی دا څنګه چل دی الله اکبر د سره بدرت شروع کو نو حمزه ورته وایي چې زه خو اوسه پورې ستاسو د پاټۍ وما خو دې ابوجهل د زمار واره ته داسې بدرت کنځل کړي دي د هغې بدله مې ترې نه اخسته او چې تاسو ما پسې خبرې کوئ اوسه پورې د محمد ملګري نوم او اوسې شومه او لړو واره ته ویې شابه کلمه راته وایه مسلمان شو نو دا حمزه په شان د ابوجهل کیدی شي بعضې مفسرین دا ذکر کوي آیت عام دی هر څوک چې وي چې د قرآن نه ړوند دی د ده مثال په شان د ابوجهل دی افمن یعلمو آیا آغا سوک چی یقین ساتی انما انزل الیک من ربک الحق چی یقیناً آغا چی نازل شوی دی تا تر طرف دربستان دا حق دی کمن هو اعما پشان دا آغا چاکی دیشی چی غلونوی نجی نا ندی برابر انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت حاصلی عقل والا عقل من نصیحت حاصلی او کم عقل پختانوی اصیل تا اشاره او کم عقل تا ڈانگ نو اصیل سڑے عقل من سڑے نصیحت حاصلی اصیل گرزی استازان و علماء جسا وصیت راتا ہو کیسا نصیحت راتا ہو کے سر پیدی خبر راتا ہو کے انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد اللہ عقل من کم خلق دے الذین اغا کسان چی پورا کئی وعدے دا اللہ نمبر 1 نمبر 2 ولا ينقضون الميثاق نماتی وعدے والذین یسلون نمبر 3 او آغا کسان چی پیوس کئی یوزے کئی آغا چی حکم کرے اللہ پای سر دا ادا کولو دا خپلوانو خیال ساتی خپلولی پالی سپالی خپلولی پالی ویخشون ربهم یریگی دا خپل ربنا ویخافون و یریگی دا ناکار حسابنا والذین صبروا آغا کسان چه صبر اکڑے صد پارا ابتغاء وجه ربهم دا پارا دا لطولو دا رضامندیا دا خپل رب واقاموا الصلاة پابندی کی دا منزا وانفقوا او سگئی خرچم کئی خرچبم کے وانفقوا او خرچ کئی مما دا آغا مالنا رزقناهم چی مون ورکڑی دی دویتا سرن پپٹا وعلانیتن و پخکارا ویدرعون بالحسنت السیئہ بلا نخی ذکر کا او دپکی حسنی سارا سیئہ پا نیک عمل سارا بد عمل پا توحید سارا شرک پا معروف سارا منکر پا عفو سارا ظلم پا توبی سارا گناہ پا استغفار سارا سیئہ نو اولائک لهم عقبت دار دا کسان دیل دیخ انجام دا کور دا آخرتا جنات عدن چگہ جنتنا دا دی رکیدو دی یدخلونا دی باغی داخلی گی یوازی دی با داخلی گی نا ومن صالح من آبائیم زبردست زیر دی کنا مڑا تو خودے کنا دا صفاتو والا با چرتا داخلی گی جنت تا بداخلی گی چتا بداخلی گی جنت تا بداخلی یوازی دی بداخلی گی نجی نا 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 ومن او آغسو چه ملگرچائے کرد دی سرا چه چا دی حق پرستو سرا مرگرچیا کرد
دیوم جنت ته داخليږي لکه من آبائهم د پلارانو د دینا پلار زوی سره مسله کې کلک ودرېدا اے بچی د دین مسله کوا د دین کار کوا زره سره ملاتړم ځکه کله کله ډیر نوجوانانی صلاحیتونو والا خو مور پلار وسره مرګرتیا د دین په کار کې نه کوي بلکې مخالفت کوي او اغرض میں یو ویډیو کتا یو مولانا سے فارغ شوی دی پلار ورتوي بچي راشه چې سونه ځکه مدرسه جوړې نو مدرسه جوړه کا او زه به د مدرسې غونډه خرچم برداشت کوم ماشاءالله ماشاءالله دا سه خلک کم شته کم پلار چې د زوی سره په حق د حق په مسله کې ودرېدو چې بچي مسله بیانوا بعضی وخت کې د پلاري بچي کار راته ونه ګوري دا خبره مکوا پکې لار کې نه سړیا نو دغه پلاران به مو سره جنت ته داخليږي خابل وازواجهم ببيان ددي ببيان به سره داخليږي جنت ته چې کوم بیبي د حق پرست خاون سره ملاتړوا مرګري و وسره دا به جنت ته داخليږي ځکه کله کله یو عالم حق پرست عالمي او قابل عالمي خو هغه خزه چوخنزري څنګه عالم خود ټاپ عالم دی قابل عالم دی خو دی خو چې د زندګۍ کملګری دی کنه اغل وی مصیبت دی دا غینه د دین کار نشي کولی دا غینه مسله نشي بیانولی دا غي مطالبه ده دی خانه چې شابه بار ملک چلاوا ما ته پیسې را چلاوا د ما پیشنونه او زما غم خاده او نه د عالم دغه خیال ساتي د مسلې خیال ساتي خو د بی حیاي لباس او نو خاون به جنت ته لاړ شي خدا خو سره بیا نشي تللی ومن ازواجهم د بیبیانو د دینا خانو سری بیبیانه نه و ذریاتهم د کم پلار سره چې بچی په مسله کې کلک کولاړو کله کله حق پرست عالمي یو لوی شیخی خو هغه بچی نا اهل شي نا اهل صاحبزادگانی دا نا اهل صاحبزادگان د پلار په علمیت نه بچیږي بیا مخالفه امام دین خلق پلار ډیر غټ د دین کار کړی خو ځامن هغه کار خو سکه غشته کار وتروان کی فخلف من بعدهم خلف ندوا وصلا وذرياتهم دا اولاد د دینا دی به مو سره جنت ته داخليږي اے والملائکه يدخلون علی من كل باب فار دروازه به ته ملائک داخل شي او دې ته وي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الکه دنیا کې ډېر سخت تیرې کړې وخا دنیا کې خلکو پکانو وشته دنیا کې خلکو ستا خلاف سسن کولا اوس وته التم ملائک خیر علی ویا وتوي سلام علیکم بما صبرتم په سبب دا تاسو صبر کړو د دین کار بکو په صبر او استقامت سره د الله نه به دعاګانې غواړو چې ربا مونږ په دین په قران او په سنت په توحید او سنت باندې کلک پاتې کې او ربا مونږ ته مرګم د قران او سنت پاکي دې سره نصیب کې چې سونه ملګری د دین په دې کاروا کې د توحید او سنت په مسله کې چې مونږ ته سونه نارینه او زنانا په دې کې ملاتړ او مرګري رب خاتمه د ټولو په ایمان سره وکي او ټولو ته جنت فردوس نصیب کې سلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتا سو په سبب د هغه چې تاسو صبر کړو په نعم عقبت دار خ انجام دې د کور د آخرت والذین ينقضون عهد الله او هغه کسان چې ماتي وعده د الله پس د مضبوط والینا وعده ماتي او خپل ولی غوړو پکې کینا ويقطعون دی پری کوي هغه چې حکم کړی الله پای سره دا کولو ويفسدون فی الارض او فساد کوي پزمکه کې فساد جوړ کړی دی نو اولئک لهم اللعنه دا کسان دی لره لعنت دی او دی له ناکار کور
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ اکبر. اللہ اغزاد دے پراہ کئی رزق لمن یشاء چال چو غواڑی ویقدر تنگی اللہ رزق چال کم چال زیاد تٹولو تا رزق نشی برابر ہوڑے. دنیا دارو امتحان دے چاہتا چھ دیر رزق ملو شوی باغم امتحان چاہتا چھ کم ملو شوی باغم امتحان. او داد اللہ ویش دے نو دا دلائل ذکر کئی چھ رازق دا ہر چاہ دے اللہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ پر آخا کئی رزق چالا چھو غاڑی او تنگیاب. کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے چاہتا تاج سلطانی ورکئی چاہتا در در ٹکڑے ورکئی. میرے مولا تیرا مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در کے. میرے مولا تیرا مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اللہ یبسط الرزق. بعض علماء وی چیت ہر مانزن رستو چکم خبل مسنون اسکارو کی کنا داغی نباد یا باسطو یا رحیمو یا کریمو دا یو دری پی روایا دا رزق مسئلہ باتا نرا پیخی سنگا گرداری پاکی خیادا کہا یا باسطو یا رحیمو یا کریمو سنگا وہ ایشا بتا نور موئے یا باسطو سنگا جسے وہ یا باسطو بلہ جسے تیادہ شو یا باسطو وہ یا باسطو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورا خیر اللہ اللہ تا چی یادہ شو اندہ خوبوس اریوتن تیادی دل پکاری یا باسطو یا رحیمو یا کریمو سنگا دا د خپل مسنون اسکارو نه پس مانځه پسې سره درې پیرې وایي وای د رزق تنګي به ور باندې نه راځي. اوسو غره حدیث یې څنګه زر زر کوزي یاد یې پخې یا باسطو یا رحیمو یا کریمو څنګه. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله پر هغه کوي رزق چاله چې وړي او تنګي. وفرحوا بالحیات الدنیا دی خوشحال شوی دی په ژوند دنیا باندې. ومل حیات الدنیا او ندی ژوند دنیا په بدل د آخرت کې الا متاع مگر سکدا. ويقول الذين كفروا وای کافران لولا انزل عليه آیه من ربه ولن نازلیږي معجزه دتا د طرفا د رب ددنا. قل تورتوای الله چې دی گمراه کوي چاله چې اوغواړي ويهدي هدایت کوي الیه ځان طرف تا. ويهدي الیه من اناب سبوی مونته نه کوي وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ہدایت کئی اللہ چاہتا چھ اغواڑی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ ہدایت کئی اللہ زان ترکتا من آغا چاہتا اناب. آیت تا خیال کوئی صحیح بس صحیح دا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللہ زان ترکتا ہدایت کئی چاہتا اناب چه انابت پکی. دین معلوم دا شوا چه زدی چه دی نو دا پا گمرا کی سنگا زدی با گمرا کی گی. زدی ساڑے زدی تا اللہ پاک زدی تا اللہ ہدایت نے نصیب کئی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ہدایت کئی زان طرف تا آغا چاہتا چه انابت بکی. منیب چاہتا ہوئی منیب آغا تنتا ہوئی چه یدور مع الحق حیث دارا. سنگا ودی لکلو لکا لکا ودی لکلو ودی لکلو
کنا منیب چاہتا وئی منیب الذی یدور مع الحق حیث دارا. دیر ناشنا عبارت چالی کلی ای چی کم طرف تا حق یا حق پس ور اوڑی بس دیتا نگوری دا می دا پاٹے دی، دا می دا خاندان دی، دا می دا رشتہ دار دی، دا می دا کلی دی، دا می دا علاقے دی. نا 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 یدور مع الحق حیث دارا. وائے یدور مع الحق حیث دارا. سنگا دکا شانتے اللہ. بعض علماء دا انابت چی دینو دا کیفیت قلبیت، دا دزڑی و کیفیت دے، کیفیت قلبیت او پدی کی رجوع الاللہ او پا اللہ باندے پاکی زڑ را جمع کی دلی نو یحدی اللہ ہدایت کئی آغا چاہتا انابو چرا گرزی اللہ تا پا اللہ را غنڈی دخبر لتسلی پا اللہ کئی خبر اللہ سارا خبری کئی. الذین آمنوا آغا کسان چی ایمان روڑلے دے وتطمئن قلوبهم او کلکیگی دا دی جلونا مطمئن کیگی دا دی جلونا بذکر اللہ پا ذکر دا اللہ سرا دا اللہ پا ذکر سر جلو مطمئنیگی او اللہ خبر شیخن کا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر سرا اطمینان تسلی حاصلی کی ضرورت ہے. دا اللہ دا ذکر نسا مراد دے یو مطلب دا بعضی مفسرین ہوئی دا ذکر نا مراد قسم دے سا اچھا سا خبکان راغی یو تن ورطیزہ دا لقسم کم کہ دا خبر ادا سے دا نوچی تا دا قسم پا اللہ ووری دوستار مطمئن شو بس ٹک شوی تب دا نوے چی پا دروغ قسم کھڑے دیو دا قسم نمو دا ایمان والا زڑا دا اللہ پا ذکر مطمئنی کی بس سنگ چی نسائی کی اور روایت دی و عیسیٰ علیہ السلام یو اغلاگر تاوئے لا چلے کہ تا دا پلان کی سیز پٹکڑے دے اغلاگر و تاوئے واللہ واللہ اللذی لا الہ الا ہو ما سرقتو قسم می دی پا آغازات چی داغنا الہو بلد عبادت لائق نشتا مغلان لکڑی. عیسیٰ علیہ السلام وی آمنتو باللہ زپا اللہ ایمان روڑم زما دا نظر غلط شوی دیخوا پستر گولی دلیو غلاگری پستر گولی دلیو چی غلیو کا اگا وطا قسمو کو پا اللہ قسم کو ما نو اگا ورطے با زما نظر غلط شوی جی آجی پا اللہ نم دیاد کہ اس خبر ختمہ پا دی وجہ یو روایت کے رازی دا چا دا پارا چی پا اللہ قسم مشکنا دیر پی رازی شی بس او کسو کرازی نشو نو فلیس من اللہ نو یو دا ذکر نموراد قسم دویم دا ذکر نموراد دا رحمت دا اللہ ذکر چی دا اللہ دا رحمتونو یاد دہانی دا تکیگی دا پیڑ دا تسلی ملاوی. دریم شرعی اذکار و تسبیحات سبحان اللہ و بحمدہ درود ویلا مختلف ذکرونا دیر سارا رڑتا تسلی ملاوی گی. یو قول پکی دا دی دا ذکر اللہ نا مراد قرآن دی ذکر پا تمام ذکرونو کے دا طولو نا غلط ذکر دا قرآن دی. لیکن دا سونا مرگری چی قرآن تا ناسے نارینا زنانا کہ گینٹی که دوا دری سلور پینزا دا دو نا گینٹی دا ذکر کی گی خواب دیر خلق دا پر ذکر کی نیسا بھئی حالکہ دا قرآن درس ترازا کا یار ماتا لگا وزیفہ پاتی لگ تلاوت را تا پاتی اگا کوما دا چی تمونگا وید وایو دا پا تلاوت کے مرازی خواه دا تا چی قرآن پا ترجمی سر آوری کنا اے نارینا و زنانا و درس تا تلاوتم دے دا غین غور عمل دی دا اللہ پا کلام زان پوئے کے یو آیت چی دی پا مانی سر ازدک دا ضرور رکاتو نبر نابزل ثواب دے
دا سنلوی خبره دا الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا وضاحت زکا کوما بعد وقت دا زنانا چرته دعوت ورکی وتو یاره مونږ په قران نه پویګو، مونږ په ځان له ختمونه پروژه کې شروع کړی. لیکن دا ختم نه یار، دا مونږ هم ختم شروع کړل کنه. دا څونه مسلمانان نارینه زنانا چې قران ترازه دا تاسو ختم شروع کړل ښا، دا تاسو په ترجمه به ختمي. په دې وجہ ان شاء الله په 25 رمضان باندې با د دې درس ختم کوو ان شاء الله ثم ان شاء الله. نو څونه مرګري کې لږ وخت کې ډیر وخت شریک شوي دي، یو درس اورېدلې، دو درسه خدا به د دې مرګرو ختمي. اوس نه خلکو له ستونم کوي و نام کوي چې به زمون بر ترجمه ختمي. دا نه دي پلان کې جمعات کې به ختمي، زمون به ختمي. څه به وایو دا چې سو قرآن د الله کتاب غنی او په دې درس خوشاله. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا خبردار په ذکر د الله سره اطمینان حاصلېږي زړونو ته. بعض علما وایي دا الا بذکر الله تطمئن القلوب دا جمله سل په روایت کنه په دې خلاص شپ کوا په دې اړه را سره کاغه دا مرزونه به ناراضي او کینو ختم بشي. سبحان الله. څنګه الا بذکر الله تطمئن القلوب سل په روایت په دې خلاص داس کوف کوا په دې اړه داس له پتره کاغه کومه کلمه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل عمل کړي په طریقه د نبی عليه السلام، توبا لهم خوشالي د دې لپاره، وحسن مآب او خیسته انجام. کذالک ارسلناک فی امه دارنګ مونږ لګلی تعالی په امت کې چې تیر شي مخکې د دینه امتونه. دا آیتم دلیل دی په ختم نبوت باندې. من قبلها امم تمصد پار لګلی لتتلو اے پیغمبرات بل ولید خلق تا هغه چې مونږه وਹੀ کړي تا د دې کتاب وਹੀ مدته کړي ته بدا خلق تلولې. وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کوي د بندګۍ د مهربان باچانا. قل هو ربي تو ورته وې د رب زما. دا نتیجه د مخکې دلایلو. لا اله الا هو نشته بل حاجت سر کوونکی سوا د الله نام. توکل علیه توکلتو خاص په الله باندې ما ځان سپارلې دي. و الیه متاب او غته ورګرځیدل زما دي. ولو ان قرانا سيرت به الجبال دی مطالبه کوله مختلفه کدا قرآن حقی نو ته په دا کارو کا دا کارو کا دا کارو کا داغي جواب. ولو ان قرانا که چرتوی دا قرآن بوتلل شوی پدی سره دا غرونا یا ټوکړې شوی پدی سره د ازمکا یا خبرې کړې شوی پدی سره مړو سره دی بیا ایمان نه راوړو. بل لله الامر جميعا بلکې اختیار خاص الله لدی ټوله. افلم یئس الذین آمنوا آیا نپوهیږي هغه کسان چې ایمان راوړلې. الله یشاء الله کچره غواړي الله پس کچره غوښتي الله په زور سره ایمان هدایت به کړو ټولو خلقو ته. ولا یزال الذین کفروا همیشه وی کافران تصیبو رسیږي بدیتا بما صنعوا په سبب د هغه چې دی کړي. قارعه آفت او تحلو یا براشی قریبا نزدې د دې ملک تا دا اپدون عذابون به نزدې ملک تراشی. حتی یاتی وعد الله ترغی پوری کی رابشی وعده د الله. الله خلاف نکی د خپل وعده. ولقد استهزئ برسل من قبلک تسلی پیغمبر تا. مفسرین ذکر کئی مشرکین را جمع شوی دی کافران پیغمبر پلا رضی ټوکی کوي ورپسې. احاذ الذی ادا اشاره ورته کوي ښه پیغمبر دا غتن دی چې دې تاسو لاک منات پسې خبرې کوي. احاذ الذی یذکر الہتکم دې تاسو خدایانو پسې دا سړی خبرې کوي.
مړه د سره خو نه دولت شته نه باغونه شته نه سونه شته نه چاندي شته او کله وی دا خو غټ کذاب دی مړه کله وی دا خو جادوګر دی او نبی علیہ السلام خاص کر د حج په ایامو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ترتیب داو چې د اطراف عالم نه به حج ته خلق رااله د مینا مزدلفه عرفات الته به خلق راجمو پیغمبر به التتلو د خلکو ته به دین بیانو نو دا کار شو ابو جهل او ابو لهب خپل میانس کې نمبر مقرر کړی وي چې هغه ځای ته به تلل شي چې الته محمد د خلکو ته دین بیان کی کنه ته به ورته وې چې دا زمار وارده دماغي کار نه کیږي د خبرو کې را نه شيخه نو هغه ځای کې زه چې کوم ځای کې بدلې جوړې شوی پیغمبر به ته دعوت ورک نو ابو جهل او ابو لهب په نمبر وتلو چې دا زمونږ وارده او دا لیونی دی ګوري دماغي کار نه کوي ښا د په خبرو کې را نه شي نو له خپشي کنه یا نو الله تسلی را لګي محبوبا مخه پکېګه دا لار چې دا په دې لار کې دا خبره راځي ولقد استهزئ په تحقیق سره ټوکې کړې شوی وي پیغمبرانو پورې مخکې پیغمبرانو تم جادوګر او لیونی ویلي شوی دي ولقد استهزئ په تحقیق سره ټوکې شوی وي پیغمبرانو پورې مخکستانا فاملیت للذین کفروا نو ما مهلت ورکو هغه کسانو ته چې کفر کړو ثم اخذتهم بیا میرا ټینګ الله پاک اول مهلت ورکي حدیث پاک کې مرাজি چې ان الله لا یملی للظالم الله پاک اول ظالم ته مهلت ورکي او چې کله به را ټینګي د الله نیول بیا ډیر سخت دي فكيف كان عقاب سرنګ یو زما عذاب افمن هو قائم آیا هغه ذات چې تدبیر کوون کې د هر یو نفس دی نو کمن هو ليس كذلك بما کسبت بسبب داغی چی دی کری وجعلوا لله شرکا دی اگردو لله لشریکان قلت ورتو سمو دا تاسو چې کوم خلق د الله سره شریک ګرځولې دي د دې لګون تاسو کمالات وای دي څه کړی لکه څه کمال پکې دي ام تنبئونه آیات تاسو خبر ورکوي الله تا بما د اغه لا يعلم چې الله په نه پويږي پزمکه کې ام بظاهر من القول یا پسرسری وینا سرا بل زوین للذین کفروا مکرهم بلکې خیسته شوی کافرانو ته چل ول دی بنشوی د لارې د الله نام ومن یضلل الله چاله چې گمراه کی الله فما له من حاد نبی اغل رسول لار خودون کې لهم عذاب دی لب عذابی فی الحیات الدنیا فجند دنیا کې ولا عذاب الاخرته اشق او خامها عذاب د آخرت ډیر سخت دی وما لهم من الله من واق او نبی دی لره د عذاب د الله نه څوک بچ کوونکی د عذاب تذکره وکا فورا ورپسې وی مثل الجنه التي وعد المتقون مثال د جنت آغا چې وعده شوی متقیانو سره داسې جنت دی تجری من تحتها الانهار چې بېږي بلاندې د اونو داغې نه نهرونا وکلها دائم وذلها میوي به همیشه یو سوري ما التب میوه کې ختمېدنی ښه همیشه میوجات چې څنګه میوي د خوخي تلک عقب الذین اتقوا دا انجام د هغه کسانو دی اتقوا چې یریږي د الله نه وعقب الكافرین النار او انجام د کافرانو دی اور والذین آتیناهم الكتاب او هغه کسان چې ورکړي مونږ دي ته کتاب یفرحون چې کتاب مو ورکړي دی پوهه خلق دي عالمان دي اهل کتاب دي یفرحون خوشحالیږي په هغه څه چې تا ته نازل شو الله اکبر د نیکانو علماو صفت ذکر کا چې قران بیانېږي په خوشحالیږي ښا د نیکانو د حق پرستو عالمانو د حق پرستو خلقو صفت ذکر کا چې قران بیانېږي وسکیږي
خوشحالیږي او چې د قرآن په درس پړسیږي دا حق پرست نه دی. بیا ښه زه معلومات کوي کنه تاسو له ډېر ښه خلک ښکاري وته یار ساره تو بجو درس ته زما بیا یو بجو واپس راځم که خوشاله شو الکه حق پرست دی او کنه ست درس ته ته په درس پويږي ته څه کې چې درس ته ځي نو یې خالک تم پکې ها. والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړې ورته مون کتاب دی خوشحالیږي په هغه څه چې نازل شوی دی تا ته. ومن الاحزاب او د عنادیانو ډلونه هغه څوک چې انکار کوي د باز د دینام قلت ورته اے نبی علیہ السلام انما امرت ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله چې زب عبادت کوم د الله ولا اشرک به او زبد الله سره شریک نه ګرځوما الیه ادعو یوازی الله تبارا بلل کوما و الیه مآب او خاص هغه ته زما ورګرځیدل دي. وکذالک انزلناه حکما عربیا او دارنګ نازل کړي مونږ دا قران حکمن فیصله والا کتاب دا د فیصلو کتاب دی ښا پدې په فیصله کې عربیا فواضح جب سرا. ولئن اتبعت اهواءهم کتر تابعداریو کا تا د خواہشاتو دای پس دای نه چرالو تا علم راغی تا قران وورید اته بیا وې یاره کور کې داسې چل دینو زنانه دي تا قران وورید دا بیا وې خواخه می داسې او خر می داسې او خاول می دین ته نفریدي نه ته په دین کې د بل چا د خواہشاتو نه منې بیا ښا تانب اللہ تپوس کئیو. ولئن اتبعت کچرتا تابعداریو کد دید خواہشاتو پس دا این چرالو تا تا علم مالک نبی تعالی من اللہ طرف دا اللہ نامن ولین سوک ساتون کے ولا واق او نسوک بچ خون کے. ولقد ارسلنا رسولا من قبلکا دا دبل اعتراض جواب دا سم پیغمبر دے وای د دغه بیبیانم دي یره کوي د مخکنو پیغمبرانو بیبیان نه وي چې پیغمبري بیبي به نه دا سکار دی د دې اعتراضاتو اس قسمه طاقت نو سطحي اعتراضاتو او پښتانه وای دغه اغیړلی په معمولی سیزم گزاره کی نو خپل دړه بوج سپکاوخه الکه د پیغمبر نو له پیغمبر به بیبینی واده بنه کوي. ولقد ارسلنا رسولا من قبلك ارسلنا پتحقیق سره لګلی موږ پیغمبران من قبلك مخکستانا نو وجعلنا لهم ازواجا یوځی کې یو ایمان سے بوغي کرا ککی راغی نو غزنانه خبر شو وی خوري زموږ استاد جیم بچی شو دا سه ناشنا په ولګي وګور دا سه ګوستاد دی بچی شوی دا مشرکانو په پیغمبر اعتراض کو چې دا څنګه چلی لونه دي اولاد دي بیبی دا. وجعلنا لهم ازواجا او مونږه ګرځولیو اغه انبیاء لرم بیبیان او ذریه اولاد. وما كان لرسول تاسو وای چې مونږه معجزه غواړو مونږ ته هغه پیش کی نو وما كان لرسول دا اتارټي دا اختیار پیغمبر سره نشتا. وما كان لرسول نشته د اختیار پیغمبر لره چراتو کی په معجزې سرا الا باذن الله مگر په حکم د الله سرا. لكل اجل کتاب د پاره د هر نیټه لیکل شتا. يمحو الله ما يشاء رواني الله غ چوغواړي و يثبت باقي پریدي هغه چوغواړي وعنده ام الكتاب الله سر اصل د کتاب دی. و اما نورينك يا بوخ يمتاتا بعض هغه عذاب نه دوم چې موږ دې سره وعده کوو او نتوفینک یا بتالا وفات کو فانما علیک البلاء یقینا ستا پزیمه تبلیغ دے وعلینا الحساب پزم پزیمه حساب دے. او لم يروا آیا دی ګورینا چې مونږ راتله کوزمه کې
کې د دې تا ننقصها نیمګړې کوم هغه لره د غاړو د هغه نام والله يحكم الله به فیصله کوي نشته رستو کوون کی فیصله د الله لره اسوک وهو سريع الحساب او الله زری حساب کوون کړي وقد مكر الذين من قبلهم یقینا چل ول کړو هغه کسانو چې مخکیو د دینه فلله المکر جميعا بس خاص الله سره تدبیر ټول يعلم کوي الله پاک کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار زرد چې کوئی بشي کافران چې چا د پاره انجام د آخرت ويقول الذين كفروا واي کافران تاړو پیغمبر نه ګوره کافرانو پیغمبر تاړو پیغمبر نه موږ د پیغمبر نه منو نو که تاسو پستان مولا توبه او مولوی او زاړو منمنا تاړو ز عالم منمنا تاړو ز مولا منمنا نو وای کنه زما پیغمبر دخل کوي زستا پیغمبري نه منم ته زما مولا توب ما نه کنه زه پتا خپل مولا توب نه مناو ما ويقول الذين كفروا لست مرسلا وای کافران ته نه را لګل شوی قلت ورتوایا کفا بالله شهیدا بیني وبینکم کافی دی الله گوا پمین زما او تاسو کې او هغه څوک چې هغه سره علم د کتاب دی سورته رعد کې مختلف دلایل ذکر کا او نتیجه ولا ذکر کا مخکې